بلډ ګروپ دا سپیسیفیک دی د انیملز دپاره او دا موږ سره په انورټیبریټ انیملز کې نشته، په ورټیبریټ انیملز کې دي او په ورټیبریټ انیملز کې دا په کلاس فش کې شته او په تمام فشز کې نشته، په څه فش کې موجود دی او هغې ته ایس سیسټم وایي. په امپیبینز کې هم د بلډ ګروپ سیسټم شته، هغې ته ای بی ایچ سیسټم وایي، خو هغه هم په تمام امپیبینز کې نشته، د امپیبینز په یو څو سرټن سپیشیز کې دی. ریپټایلز کې هم بلډ سیسټم یا بلډ ګروپ سیسټم شته، خو هغه هم په تمام ریپټایلز کې نشته، صرف سنیکس کې موجود دی. او په برډز کې هم چې کوم دی نو په بلډ ګروپ سیسټم شته، خو په یو څو برډز کې دی لکه چکن یا هن وغیره د دې ګروپ کې شته، د نور برډز کې نشته. او په میملز کې چې کوم دی نو دا سیسټم شته، او په میملز کې د سیسټم کې یو ای بی او سیسټم دی چې هیومن کې موجود دی، او یو بی سی سیسټم دی چې هغه موږ سره موجود دی په کیټل کې. خو دا بلډ ګروپ چې کوم دی نو ډیر اهمیت لري د بلډ ټرانسفیوژن دپاره، چې هغه موږ سره د یو ارګانیزم نه په سیم سپیشیز کې بل ارګانیزم ته ورکړی کیږي، هغې ته بلډ ټرانسفیوژن ویل کیږي. نو چې کوم ارګانیزم بلډ ډونیټ کوي هغه ته ډونر وایي، او چې کوم ارګانیزم ته بلډ ورکوي نو هغې ته ریسیپینټ ویل کیږي. اوس د بلډ ګروپ انټروډکشن. بلډ ګروپ چې کوم دی نو دې ته بل نوم واخیستل کیږي بلډ ټایپ، یعنی یو کس بلډ ګروپ اے دی نو هغې ته بلډ ټایپ ایم ویل کیږي، یا یو کس د هغه بلډ ګروپ بی دی نو هغې ته بلډ ټایپ بی ویل کیږي. اوس د دې بلډ ګروپ چې کوم دی نو کلاسیفیکیشن یې کړی په یو خاص قسم مالیکیول چې هغه موږ سره د پیرنټس نه راځي آسپرنګ ته، او هغه موجود دی په ریډ بلډ سیلز باندې، او د ریډ بلډ سیلز په ممبرین باندې موجود دی، سیل ممبرین باندې. اوس دغه مالیکیولز چې هغه موږ سره د پیرنټس نه راځي آسپرنګ ته، هغه موږ ته چې کوم دی نو بلډ ګروپ ظاهروي، نو دغه مالیکیول ته ویل کېږي انټیجنز. او دا انټیجن موږ سره پروټین هم کیدی شي، کاربوهایډریټ هم کیدی شي، ګلایکو پروټین هم کیدی شي، ګلایکولیپیډز هم کیدی شي. او د دې په وجه باندې چې کوم دا انټیجن دی، د دې په وجه باندې موږ سره بلډ ګروپ سیسټم دی. یعنی یو باډي کې که انټیجن اے موجود دی نو د هغه بلډ ټایپ په اے وي، او که یو باډي کې انټیجن بی موجود دی نو د هغه بلډ ټایپ په بی وي. او که یو باډي کې انټیجن اے او بی دواړه موجود دي نو هغه موږ سره بلډ ټایپ اے بی وي. او که یو باډي کې انټیجن بلډ کې نه وي نو د هغه موږ سره دا چې کوم دی نو بلډ ګروپ او وي یا بلډ ټایپ او وي. اوس دا ریډ بلډ سیلز دي، او د دې په سیل ممبرین باندې چې داسې قسمه سټرکچر موجود وي نو دې ته انټیجن اے وایي، او دا چې کوم موږ سره او دې بلډ ګروپ ته به اے بلډ ګروپ وایي. او چې په کوم سیل ممبرین ریډ بلډ سیل ممبرین سرفیس باندې داسې مالیکیول موجود وي نو هغې ته به انټیجن بی وایي، او هغه بلډ ګروپ ته به بی وایي. او چې د سیل ممبرین باندې دواړه قسمه موجود وي، هم لکه د اے والا ټایپ موجود دی او هم پې د بی والا ټایپ موجود دی، نو دې ته بیا ویل کېږي انټیجن اے بی، او د بلډ ګروپ ته ویل کېږي اے بی. او چې په کوم ریډ بلډ سیل په ممبرین په سرفیس باندې دا پروټین نشته یا دا مالیکیول نشته انټیجن والا، نو هغې ته بیا ویل کېږي بلډ ګروپ او. نو دا موږ سره څلور ټایپس شو، یو بلډ ګروپ اے شو، یو بی شو، یو اے بی شو، او یو او شو. نو بلډ ګروپ اے چې کوم دی هغه دی چې هغه سره انټیجن اے دی، بلډ ګروپ بی هغه دی چې هغه سره انټیجن بی دی، او بلډ ګروپ اے بی هغه دی چې هغه سره انټیجن اے بی دواړه دي، او بلډ ګروپ او هغه دی چې هغه سره انټیجن نشته. د انټیجن په بنیاد باندې کوم دی نو بلډ موږ سره په څلور ټایپس کې تقسیم شوی دی. ریډ بلډ سیل د هغې په ممبرین باندې سرفیس باندې انټیجن موجود دي، او دغه انټیجن نه علاوه په هر بلډ کې چې کوم بلډ پلازما ده نو په هغې کې د انټیجن سره نور مالیکیول موجود دی ته کېږي انټي باډیز. او دا څلور بلډ ګروپ چې کوم دی نو موږ سره اے دا ډیټیکټ کېږي په انټي سیرا اے باندې، دا بی ډیټیکټ کېږي معلومیږي په انټي سیرا بی باندې، دا او چې کوم دی نو موږ سره په انټي سیرا باندې معلومیږي. او دا چې کوم او دی نو دا موږ سره د دې معلومات په لسنه کېږي د اے او بی د ریاکشن نه به کېږي.
یعنی A او B انټي سي را سره ریاکشن کړی دی یا انټي سي را سره ریاکشن نه دی کړی. اوس دا بلډ ګروپ A دی نو د سره انټیجن A موجود دی او ورسره انټي باډیز B دي. دا بلډ ګروپ A B دی نو د سره انټیجن A موجود دی ورسره انټیجن B موجود دی او انټي باډیز ورسره نشته، نو ورسره انټي باډي A شته نو ورسره انټي باډي B شته. دا بلډ ګروپ O دی نو د سره انټیجن دواړه نشته او د سره انټي باډیز دواړه شته، هم سره انټي باډیز A موجود دی هم سره انټي باډیز B موجود دی. نمبر اف انټیجنز، انټیجن نمبر کې یو A دی یو B دی یو AB دی او دا A انټیجن چې کوم دی د انټي سیرا سره ریاکشن لحاظ سره په دوه حصو کې بیا تقسیم شوی دی، یو ته A1 وي یو بل ته A2 وي. اوس انټیجن سپیسیفیسیټي دا موږ سره هر انټیجن د یو بل انټیجن نه بدل په اولیګو سیکراید مالیکول لحاظ سره او په دې وجه باندې موږ سره یو انټیجن ته انټیجن A بل ته B او بل ته A1 ویل کیږي. او انټیجن کیرینګ مالیکولز دی باندې کوم د اولیګو سیکرایډز دي نو هغه کې موږ سره ګلایکوپروټین او ګلایکولیپیډز دي او دا ګلایکوپروټین او ګلایکولیپیډز دا د ریډ بلډ سیلز په سیل ممبرین سرفیس باندې موجود دي او دا په خپل اټیچ دي د پروټین او د لیپیډ سره، یعنی پروټین او لیپیډ دا د ریډ بلډ سیل سیل ممبرین سره اټیچ دي او دا غي سره بیا اټیچ دي ګلایکوپروټین او ګلایکولیپیډ. دا ریډ بلډ سیل له دا د ریډ بلډ سیل چې کوم دی نیوکلیس دی او دا د ریډ بلډ سیل سیل ممبرین دی او په سیل ممبرین باندې دا چې داسې قسمه مالیکول اټیچ وي هغه ته H انټیجن وای او دې ته ویل کېږي بلډ ګروپ O والا. س ریډ بلډ سیل باندې به داسې قسمه مالیکول اټیچ وي نو هغه ته ویل کېږي A انټیجن او هغه بلډ ګروپ ته ویل کېږي A. او په سبا باندې چې کوم دی نو داسې انټیجن به اټیچ وي هغه ته ویل کېږي انټیجن B او بلډ ګروپ ته ویل کېږي B. وګوره د درې واړو چې کوم انټیجنز دي نو د دې سټرکچر کې سیمیلریټي ده د نه ګلیکټو د پورې دا موږ سره د مالیکول د ګلیکټو د پورې دلته دا موجود دی، دا سیراماید نه ولا ګلیکټو د پورې دلته موجود دی، سیراماید نه ولا ګلیکټو د پورې دلته موجود دی. بیا صرف چینجز دلته کې راغلي، دلته کې کوم دی نو پیوکوز مالیکول موجود دی، دلته کې ان اسیټایل ګلیکټوز اماین پیوکوز موجود دی او دلته ګلیکټوز پیوکوز مالیکول موجود دی. نو دې کې صرف په دې یو مالیکول کې د چینجز په وجه باندې موږ سره دا انټیجن په 3 ټایپس کې تقسیم شوی دي چې یو H انټیجن دی یو A انټیجن دی او بل موږ سره B انټیجن دی. د انټیجن د سټرکچر کې د تا لومبه سټرکچر دا د H انټیجن دی یعنی O بلډ ګروپ والا، بیا دا بل انټیجن چې کوم دا موږ سره د A بلډ ګروپ والا دی، دا انټیجن موږ سره د B بلډ ګروپ والا دی. نو دا H انټیجن A انټیجن او B انټیجن د درې واړو سټرکچر کې چې کوم دی نو سیمیلریټي شته، درې یو شانتي دي. سټرکچر سیمیلریټي چې کوم دی نو هغه موږ سره په دې دی کې دا لکه دا وګوره دې د پر دا سټرکچر دام دی، دام چې کوم دی نو دا شان سټرکچر دی، دام دا درې واړو دا سټرکچر سیم دی. خو په دې A انټیجن کې سره اضافه چې کوم دی د انزایم په ذریعه سره د ان اسیټایل ګلیکټوز اماین یعنی H انټیجن چې کوم دی A انټیجن ته کنورټ کیږي چې کله دا مالیکول سره ان اسیټایل ګلیکټوز اماین سره اټیچ شي د انزایم په ذریعه سره او دا H انټایم چې کوم انټیجن کنورټ کیږي B انټیجن ته چې کله سره ان اسیټایل ګلوکوز اماین ور سره اټیچ شي د انزایم په ذریعه سره. نو دا H انټیجن نه چې کوم دی نو A انټیجن هم جوړیږي او دا H انټیجن نه چې کوم دی نو B انټیجن هم جوړیږي. اوس دا د موږ سره د ریډ بلډ سیل چې کوم دی سیل ممبرین دی او د سیل ممبرین سره چې کوم دی د دې اټیچمنټ د انټیجن د طریقې سره وي. نو دا B انټیجن د طریقې سره داسې اټیچ وي د بیټا مالیکول نه بعد چې کوم دی نو دا د ګلیکټوسایډیز والا سیکوینس دی. دا شانته دا د او ټایپ والا چې کوم دی د B انټیجن نه بعد د H انټیجن مالیکول دی او د دې کې د A انټیجن چې کوم دی نو موږ سره ور سره اټیچ دی. نو دا د طریقې سره اټیچ وي د سره د سیل ممبرین اف ریډ بلډ سیل سره.
په مالیکولر بیسس د انټیجن نو انټیجن موږ سره دراصل یو A انټیجن دی، یو B انټیجن دی او یو O انټیجن دی. درې قسم انټیجن شو. د دې درې انټیجنو د لپاره چې کوم الیل دی نو هغه یو A دی، یو B دی، یو O دی. نو چې کله موږ سره الیل A دی او B دی نو دې دواړه داسې انزایم جوړي چې د هغې په وجه باندې H انټیجن بدلیږي A انټیجن او B انټیجن ته. او دا چې کوم او الیل دی نو دې انزایم نه پیدا کوي، د هغې په وجه باندې H انټیجن د H انټیجن په شکل کې پاتې شي. یعنې د دې پیټرن داسې دی چې دا موږ سره یو پریکرسر مالیکول دی. نو دا پریکرسر مالیکول اول نه کنورټ شي H انټیجن ته او د H انټیجن نه بعد بیا کنورټ کیږي A انټیجن ته یا کنورټ کیږي بل B انټیجن ته یا دا موږ سره پاتې کیږي د H انټیجن په شکل کې. نو یو جین داسې دی چې هغه موږ سره د پریکرسر بدلی H انټیجن ته او بل جین داسې دی چې هغه موږ سره بیا کنورټ کوي دا H انټیجن A ته یا B ته یا د H انټیجن په شکل کې پاتې کوي. نو دې کې چې کوم په دې سیکنډ سټیپ کې یعنی دې سټیپ کې چې کوم جین پکې انوالو دي نو هغه ABO جین دی او د هغه ABO جین چې کوم الیل دی نو یو A الیل دی، یو B الیل دی او بل O الیل دی. نو دې طریقې سره چې کوم دی دا ایکسیسټ دی. بل موږ سره د دې چې کوم فریکوینسي ده د ABO بلډ ګروپ نو دا چې کوم یورپین کنټریز دی ته کاوکیشنز وایي نو هغه ای کې 43% او 27% او 28% چې کوم دی نو ایشینز په دې کې A بلډ ګروپ دی. دا B بلډ ګروپ چې کوم دی نو 9% کاوکیشنز کې دی، 20% بلیک کې دی او 27% ایشین کې دی. دا A چې کوم دی نو 34% د کاوکیشنز یعنی یورپین کنټریز کې او ساوث افریقا چې کوم بلیک پیپل دی نو پای کې دا 19% دی او ایشین چې کوم دی دا موږ سره داسې کلریشن دی چې دا بټوین بلیک اینڈ یورپین وایټ کلر منځ کې راځي نو پای کې 27% دی. اوس موږ سره دا چې کوم موږ پیټرن جوړ کړو نو دا موږ سره هغه پریکرسر مالیکول دی. نو دې پریکرسر مالیکول سره H جین دی او هغه H جین چې کوم دی دې کنورټ کوي H انټیجن ته. نو دې پریکرسر مالیکول کې څه چینجز راوستي دي چې دې موږ سره H انټیجن ته کنورټ شوی دی. نو دې کې چینجز صرف په دې پوینټ باندې یعنی GAL پوینټ باندې د سره اٹیچ کړي FOUC یعنی FUC سره اٹیچ کړي دی او دا FUC چې کوم دی دا پیوکوز دی. نو چې کله موږ سره د پریکرسر سره د H جین د انزایم په ذریعه سره پیوکوز سره اٹیچ شي نو دا پریکرسر سبسټانس موږ سره کنورټ شي H انټیجن ته. د پریکرسر نه چې کوم دی H انټیجن جوړ شو. اوس د کس چې کوم جینیټک میک اپ دی یعنی جینوټایپ ته پاغه باندې انحصار ساتي. که دغه کس چې کوم دی نو جینوټایپ هغه O الیل دی نو د بیا د H انټیجن د H انټیجن په شکل کې پاتې شي او د بلډ ګروپ O وي. او که فرض کو دغه کس چې کوم دی نو جینیټک میپ یا جینوټایپ B الیل وي یعنی BO یا BB نو د چې کوم دی دغه B انټیجن کنورټ شي B انټیجن ته H انټیجن به کنورټ شي B انټیجن ته او د بلډ ګروپ بیا موږ سره B وي. او که دا کس چې کوم دی نو دغه کې دنه جینوټایپ موجود وي د AO یا موجود وي د AA نو د چې کوم دی نو موږ سره د H انټیجن کنورټ شي A انټیجن ته او د دې کس په بیا بلډ ګروپ A وي. نو موږ سره درې قسمه بلډ ګروپ جوړیږي. نو که په باډي کې A انټیجن موجود نو بلډ ګروپ A، که په باډي کې B انټیجن موجود وي نو بلډ ګروپ B او که په باډي کې H انټیجن موجود وي نو بلډ ګروپ OA دی. انټیجن فارمیشن دا 2 سټیپ پروسس دی یعنی A انټیجن جوړېدل، O انټیجن جوړېدل، B انټیجن جوړېدل. چې A انټیجن جوړ شي نو بلډ ګروپ به A وي، چې H انټیجن جوړ شي نو بلډ ګروپ په O وي او چې B انټیجن جوړ شي نو بلډ ګروپ په B وي. خو دا موږ سره اول نه چې کوم دی نو په باډي کې یو عام مالیکول دی چې ته پریکرسر مالیکول وایي. نو په سټیپ 1 کې په فرست سټیپ کې H جین دی او هغه H جین دا پریکرسر مالیکول کنورټ کوي H انټیجن ته او هغه H انټیجن چې کوم دی نو موږ سره
چې په دننه چې کوم جنیټک میک اپ دی جینوټایپ دی نو که جینوټایپ یې د A وي نو موږ سره بیا دغه H انټیجن به کنورټ شي A انټیجن ته او که جینوټایپ یې د O وي نو دغه H انټیجن به د H انټیجن په شکل کې پاتې شي او که جینوټایپ یې د B وي نو دا H انټیجن به کنورټ شي B انټیجن ته. اوس RH بلډ سیستم موږ سره یو ABO سیستم دی یو RH بلډ سیستم دی نو 6 RH انټیجنز دي چې ته RH فیکټر وایي درې پکې کیپټل CDE دي درې پکې سمال CDE فیکټر دي او کیپټل D ټایپ والا چې کوم دی انټیجن دی نو دا ټول نه زیات دی او د دې په وجه باندې چې په کم باډي بلډ کې دا موجود وي نو هغې ته پازیټیو بلډ وایي یعنی D انټیجن چې په کم باډي بلډ کې موجود وي هغې ته پازیټیو بلډ وایي او چې په کم باډي بلډ کې D انټیجن نه وي نو هغې ته بیا نیګیټیو بلډ وایي. نو دا چې کوم A پازیټیو شو یا B پازیټیو شو یا AB پازیټیو شو یا O پازیټیو شو نو دې مطلب دا دی چې په دغه باډي کې دننه په بلډ کې دا D انټیجن موجود دی. اوس دا چې کوم RH انټیجن دی نو دا موږ سره موجود دی په سیل ممبرین او ریډ بلډ سیل باندې او چې په کوم باندې دا موجود وي نو ته RH پازیټیو وي او چې کوم ریډ بلډ سیل په سیل ممبرین باندې نه وي نو ته RH نیګیټیو وي. دا نو موږ سره د RH فیکټر په وجه باندې RH بلډ ګروپ سیستم جوړ شوی دی په کوم ریډ بلډ سیل په سیل ممبرین باندې RH فیکټر موجود دی نو هغه RH پازیټیو بلډ ګروپ دی او چې کوم سیل ممبرین په ریډ بلډ سیل سرفیس باندې RH فیکټر نشته نو هغه RH نیګیټیو بلډ ګروپ دی. موږ سره دا چې کوم مختلف قسم ته بلډ ګروپ سیستمز دي نو دا موږ سره یا د مالیکول موجودګۍ په وجه باندې یا د مالیکول نه موجودګۍ په وجه باندې چې ته انټیجن او انټي باډیز وي نو د هغې په وجه باندې جوړ شوی دی. انټیجن دا موږ سره د ریډ بلډ سیلز په سرفیس باندې موجود دي او دا انټي باډي دا په بلډ پلازما کې موجود دي او مختلف قسم ته انډیویډیولز چې کوم دي نو ډیفرنٹ کمبینیشن پکې موجود وي یعنی په A بلډ ګروپ کې انټیجن A دا خو انټي باډي ورسره B دا او په B بلډ ګروپ کې انټیجن B دا خو انټي باډي ورسره A دا نو دا په ډیفرنٹ بلډ ګروپ کې ډیفرنٹ کمبینیشن سره موجود دی. د دې چې کوم دا د پروسس دی هغه د انهریټنس په ذریعه سره دا انټیجن زی د پیرنټس نه آسپرینګ ته او دا انهریټنس پروسس په ذریعه سره پیرنټس نه آسپرینګ ته ځي. دا څلور قسمه بلډ ګروپ ټایپس دي یو A B AB او O او دا بلډ ګروپ نوم چې کوم دی نو د انټیجن حساب سره دی یعنی بلډ ګروپ A نو د سره انټیجن A دی بلډ ګروپ B نو د سره انټیجن B دی بلډ ګروپ AB نو د سره انټیجن AB دی او بلډ ګروپ O نو د سره انټیجن نشته. اوس چې کوم بلډ ګروپ سره چې کوم نوم دی نو هغه انټیجن دی خو د هغې اپوزټ چې کوم انټي باډي دا هغه ورسره موجود ده یعنی بلډ ګروپ A سره انټیجن A ده خو انټي باډي ورسره B ده بلډ ګروپ B سره انټیجن B ده خو انټي باډي ورسره A ده بلډ ګروپ AB سره انټیجن AB دی خو انټي باډي ورسره نشته دا شان بلډ ګروپ O سره انټیجن نشته انټي باډي ورسره چې کوم دی نو دواړه شته. بیا موږ سره چې کوم بلډ ترانسفیوژن پروسس دی نو هغه انحصار ساتي موږ سره په انټیجن او انټي باډي باندې. اوس د ډونر چې کوم دی نو هغه به موږ ګورو انټیجن ته او د ریسیپینټ به موږ ګورو انټي باډي ته نو چې د ډونر انټیجن او د ریسیپینټ انټي باډي دا کرسپانډینګ نه وي یو شانتي نه وي نو بلډ ډونیشن صحیح دی خو که دا کرسپانډینګ وي یو شانتي وي نو بیا بلډ ډونیشن غلط دی. یعنی فرض کو موږ د A بلډ واخلو او دا موږ واچو په B بلډ ګروپ کې نو د A سره چې کوم دی څوک موجود دی انټیجن A او د B سره انټي باډي څوک دی A دی دا کرسپانډینګ دی یعنی د A د ډونر چې کوم انټیجن دی او د B هغه ریسیپینټ دی دا کوم انټي باډي دا هغه کرسپانډینګ دی یعنی د A د انټیجن او د B انټي باډي یا دواړه A دی د دې په وجه باندې موږ سره به دا بلډ ترانسفیوژن غلط دی. دا شانته که د B بلډ ګروپ موږ وینه واخلو او دا موږ واچو AB ته نو د B سره چې کوم دی څوک دی د سره انټیجن B دی او د AB سره انټي باډي نشته نو دا صحیح دی. دا شانته که د AB موږ وینه واخلو او دا موږ په O کې واچو
نو A B سره انټیجن دواړه دي A دی B دی او دغه سره د O سره دواړه انټي باډي دي نو دا بلډ ترانسفیوژن غلط دی. مونږ چې د چا وینه ورچو داغه به انټیجن ته ګورو او چې د چا ته وینه خيږي چې ریسیپینټ وته وي نو داغه به ګورو انټي باډي ته چې دا کرسپانډینګ نوي نو بلډ ترانسفیوژن صحیح دی او کدا کرسپانډینګ وي نو بلډ ترانسفیوژن غلط دی. نو د A بلډ ګروپ سره انټیجن A دی نو دې چاته وینه نشي ورکولې نو دې وینه ګوره دلته کې انټي باډي دی B سره انټي باډي A دا او د O سره انټي باډي A دا نو دې B او O ته وینه نشي ورکولې. دا غینه علاوه د A ته وینه ورکول شي او بل خو دې وینه چې کوم دی AB ته ورکول شي. اوس کومه د بل ته وګورو د B ته نو B سره چې کوم دی نو انټیجن B دی نو د کم کرسپانډینګ دا دی انټي باډي دی نو هغه A سره دی او بل کرسپانډینګ انټي باډي چا سره دی O سره دی نو دی وینه نشي ورکولې دا B بلډ ګروپ دی وینه نشي ورکولې یو خو A ته او بل خو دی وینه نشي ورکولې O ته. ها موږ سره چې کوم دی نو د AB کو حساب واخلو نو په AB کې چې کوم دی نو موږ سره انټیجن دواړه دي AB نو کدی وینه ورکي A ته نو هغه سره انټي باډي B دا کدی وینه ورکي B ته هغه سره انټي باډي A دا او کدی وینه ورکي AB O ته نو هغه سره انټي باډي A او B دواړه دي نو دې چاته وینه نشي ورکولې ځکه مونږ وایو چې دا چا وینه مونږ ورکو دا هغه به انټیجن ته ګورو او چې کوم مونږ سره چاته وینه خيږي ریسیپینټ ته وایي دا هغه به انټي باډي ته ګورو نو کدا ډونر انټیجن او د ریسیپینټ انټي باډي دا کرسپانډینګ یو شانت راتله نو بیا موږ سره کوم دی نو بلډ ډونیشن به غلط وي. دا شانته کومه او ته وګورو نو د او سره چې کوم دی نو دلته کې انټیجن نشته نو چې انټیجن نشته نو موږ د ډونر انټیجن ته ګورو نو او سره انټیجن نشته نو او خپل وینه چې کوم دی نو عمر کول شي A ته ځکه د سره انټیجن نشته. دا شانته وینه ورکول شي B ته دی وینه ورکول شي AB ته او دی وینه ورکول شي O ته نو دا ډونر مونږه انټیجن ته ګورو او د ریسیپینټ مونږه انټي باډي ته ګورو. نو یونیورسل ریسیپینټ مونږ سره څوک شو هغه AB شو او یونیورسل ډونر مونږ سره څوک شو نو هغه O شو. او کار چاته وینه ورکې انټیجن سره نشته نو بس کار چاته وینه ورکې څه پروا نشته او دا AB چې کوم دی نو د سره انټیجن دواړه دي د چاته وینه نشي ورکولې او AB سره چې انټي باډي نشته نو د ریسیپینټ همغه انټي باډي ته ګورو نو د سره انټي باډي یوم نشته نو د هر څوک وینه ورکول شي. بیا موږ سره د دې چې کوم فریکوینسي د بلډ ګروپ او نو دا موږ سره په پاپولیشن کې چې کوم یورپین کنټریز دي نو هغه کې 44% دی چې کوم ساوث افریقن کنټریز دي نو هغه کې بلډ ګروپ او 49% دی په ایشین کنټریز کې 43% دی او دا چې کوم بلډ ګروپ A دا نو د په دوه ګروپونو کې بیا تقسیم کړي یو ته A1 وي بل ته A2 وي او دا A1 او A2 دراصل دا دواړه یو انټیجن دي خو د دې چې کوم دی نو NTSC را سره کوم ریاکشن دی نو هغه د یو بل نه ډیفرنٹ دی د دې په وجه باندې دا په A1 او A2 کې تقسیم کړي دي. اوس دا چې کوم سره بلډ ګروپ هم ویل د بلډ ګروپ اوس داغه پیرنټ نه دا انهریټ کیږي دا تا آسپرینګ تا نو د انهریټنس چې کوم دی نو موږ سره کیږي د جین په ذریعه سره او د ABO لپاره کوم جین دی هغه سنگل جین دی ته ABO جین وي او په 3 الیل باندې مشتمل دی. اوس دا چې کوم دا دی دا I لکه دی دا سمال I ورکړی دا یا IA ورکړی دا یا IB ورکړی دا نو دا دراصل وایي کیږي آیسو اګلوټینیشن ته او دا آیسو اګلوټینیشن ټرم دی چې هغه استعمالي د انټیجن لپاره. دا جین داسې انزایم پیدا کوي چې هغه ته ګلایکوسایل ترانسفیریز وایي او دا ګلایکوسایل ترانسفیریز چې کوم دی نو موږ سره H انټیجن کنورټ کوي A انټیجن ته یا H انټیجن کنورټ کوي B انټیجن ته یا H انټیجن نه کنورټ کوي بل انټیجن ته بلکې د H انټیجن په شکل کې پاتې کیږي. او دا چې کوم IA والا دی نو دې موږ سره H انټیجن کنورټ کوي A انټیجن ته نو دې بلډ ټایپ A جوړي. دا IB والا د H انټیجن کنورټ کوي B انټیجن ته نو دې بلډ ګروپ B جوړي او دا سمال I والا چې کوم دی د نشي کنورټ کولې H انټیجن بل انټیجن ته په دې وجه باندې موږ سره H انټیجن په H انټیجن شکل کې پاتې شي ته بلډ ګروپ او وته ویل کی.
دا چې کله موږ سره او به راځي نو د جینوټایپ دا دی یعنې دننه چې کوم الیل دي هغه دواړه یو شان دي او دا چې کوم بلډ ګروپ A B وي نو په هغې کې یو الیل به د A وي او بل الیل به د B وي او بلډ ګروپ A کې چې کوم دی نو چانسز دوه قسمه دي یا به دواړه الیل د A وي یا به یو الیل د A وي بل به سره الیل د O وي او په بلډ ګروپ B کې چې کوم جینوټایپ دی یعنې د الیل میک اپ دی په جین کې نو هغه به دواړه به یا د B وي یا به یو الیل ورسره د B وي بل الیل ورسره د O وي دا چې کوم IAIB دی نو دا دواړه فینوټایپ د دې ظاهریږي یعنی بلډ کې چې کوم دی نو انټیجن A موجود وي او په بلډ کې انټیجن B موجود وي او دې سپیشل فینامنا ته چې کوم دی نو ویل کېږي از نون ایز کوډامیننس یعنی دواړه الیلې په هایبرډ فارم کې ځان ایکسپریس کولی شي او داسې فینامنا چې دواړه فینوټایپ هغه موږ سره د پیور فارم نه په هایبرډ فارم کې ایکسپریس کیږي نو داسې فینامنا ته ویل کېږي از نون ایز کوډامیننس اوس دا چې کوم جینوټایپ دي د بلډ ګروپس نو که فرض کو پیرنټس یې موږ سره A او A دي B دي نو موږ سره به چې کوم دا وي هغه کوم قسم ته راځي چلډرن هغه به AB راځي یعنی دا موږ سره یو پیرنټ دی فادر دی د A شو دا مدر ده دا B شوه بیا دا چې کوم فادر دی نو د دواړه ایګان یو ځای وي تر هغې پورې چې د فادر سپرم نه وي جوړ شي چې کله سپرم جوړ شي دا یو A یو سپرم ته لاړ شي او دا بل A بل سپرم ته لاړ شي یعنی سپرم موږ سره A والا جوړ شو او دې چې کوم ایګ دی هغه موږ سره جوړ شو B والا او دا دواړه چې کوم دی فرټیلایزیشن یې وکړو او چایلډ جوړېدو کې موږ سره اوس په بلډ کې چې کوم د بلډ میپ رالو نو هغه AB رالو نو په ریزلټ کې چې دلته کوم ماشوم جوړ شو نو د هغې ماشوم به بلډ ګروپ کوم قسم ته وي AB به وي دا سیکنډ چې کوم موږ سره اګزامپل دی نو په دې کې AA پیرنټس یې کراس کړي دي د BO سره نو فرض کو دې کې چې کوم دی دا پیرنټ دا AA شو او دا بل پیرنټ چې کوم دی دا موږ سره BO شو اوس دې کې ګوره یو قسمه سپرم به جوړ شي A ځکه دواړه ایګانې دي او دلته به سپرم ایګ یو جوړ شي B والا او یو ایګ به جوړ شي O والا اوس که فرض کو دا A او B ایګ دا A سپرم او B ایګي سوا واغسته نو دلته چې کوم ریزلټ کې ماشوم جوړیږي دا هغه بلډ ګروپ AB وي او که فرض کو داسې وي چې دا د سپرم A رالو او دلته نه چې کوم دی نو ایګ موږ سره رالو O والا نو دلته بیا AO به وي نو بیا په ریزلټ کې کوم ماشوم بلډ ګروپ به وي نو هغه به A وي ځکه A چې کوم دی نو ډامیننټ دی په O باندې نو دا A ورته وي چې ته انټیجن A جوړ کړه دا O ته انټیجن مه جوړوه دا A په زوروره دا انټیجن جوړ کړي او O انټیجن جوړ نه کړي شي نو A انټیجن په بلډ کې موجود وي دا O والا انټیجن پکې نه وي نو دا هغه کس بلډ ګروپ موږ سره A راشي نو داسې قسمه ټایپ چې هغه موږ سره A او BO وي نو په ریزلټ کې موږ سره بلډ ګروپ په AB او بل به چې کوم دی نو بلډ ګروپ په کوم قسم ته راځي AO یعنی A بلډ ګروپ پر راځي دا چې کوم تھرد دی نو په دې کې AO کراس کړی دی د BB سره نو دې کې چې کوم دی نو فرض کو دا یو موږ سره پیرنټ دی A شو O شو او دا بل پیرنټ شو B او B نو دې کې اوس د کوم ګیمیټ جوړیږي نو یو سپرم به د A جوړ شي او بل سپرم به د O جوړ شي او دې کې چې کوم ایک جوړیږي دواړه یو شانتي د BB والا به جوړ شي اوس چې دا A او دا B را یو ځای شو نو په ریزلټ کې بلډ ګروپ کوم قسم ته راځي AB به راځي د دې ماشوم او که فرض کو دا O چې کوم دی نو دې کمباین شو د دې B سره نو دا بیا موږ سره د دې ماشوم په بلډ ګروپ بیا کوم قسم ته راځي B به راځي ځکه B ورته وي چې انټیجن B جوړ کړه او ته انټیجن ما جوړه او دا ماشوم په بلډ کې چې کوم دی نو د B انټیجن موجود دی نو دا بلډ ګروپ B جوړ شي موږ سره دا چې کوم پسې فورت ټایپ دی نو دې کې AO دی او هغه کراس کړی دی د BO سره یعنی موږ سره چې کوم دی نو دا یو پیرنټ AO شو دا بل پیرنټ BO شو دا د به موږ سره سپرم یو A جوړ شي او بل سپرم به چې کوم دی موږ سره څوک جوړ شي O او د چې کوم یو دا دی ایک دی نو هغه به B جوړ شي او بل ایک به کوم قسم جوړ شي O به جوړ شي اوس که دا A سپرم دا B ایک سره رايو ځای شو نو د به AB بلډ ګروپ راشي
دا یو ټایپ شو یعنی اے بی چانسز پکې دي. او دویم چې کوم فرض کو دا اے چې کوم دی نو د او سره رايوځای شو نو دې کې او اے او نو بلډ ګروپ ایم پکې راتلی شي. او که فرض کو د د چې کوم دی نو دا او رايوځای شو بی سره نو دې کې بی او شو نو بلډ ګروپ بیم پکې راتلی شي. او که فرض کو دا او د او سره رايوځای شو نو بیا موږ سره نو دې کې څلور قسمه چانسز راتلی شي یعنی بلډ ګروپ ایم راتلی شي بیم راتلی شي اے بیم راتلی شي او اوم راتلی شي. اوس که فرض کو موږ سره دا لاست چې کوم ټایپ دی نو په دې کې موږ سره به کمبینیشن کې چې اے او هغه رايوځای شي د اے بی سره نو په ای کې چانسز بیا کوم قسم لري نو یو اے 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 بی اے او او بی او یعنی څلور قسمه چانسز دي. اے بلډ ګروپ هم شته اے بی هم شته اے هم شته او بی هم شته نو دا او پکې نشته درې قسمه بلډ ګروپ چانسز دي اے اے بی او بی نو دا موږ سره چانسز راتلی شي چې اے او هغه کراس شي دا اے بی سره. دا موږ سره نو دا جینوټایپ شو د پیرنټس او د پیرنټس د کمبینیشن نه موږ سره فینوټایپ جوړ شو د چایلډ. نو دا چې کوم بلډ ګروپ ګوره لکه د کې دا چانسز هم شته چې د مور او د پلار بلډ ګروپ اے او بی وي او هغه کې چې کوم دی نو موږ سره چانسز دا دی چې د ماشومان بلډ ګروپ ایم بیم راتلی شي ایم راتلی شي بیم راتلی شي او اوم راتلی شي. دا چې کوم دی نو په دنه د مور او پلار چې کوم د چا چې کوم بلډ ګروپ وي نو د دې لپاره دنه په جسم کې یو حصه نه دوه حصې مقرر وي او هغه دوه حصو کې یو حصه په بل حصه باندې زورورم کیدی شي. خو چې کله دا موږ سره د عملی تولید والا ماده جوړیږي یعنی سپرم یا ایگ جوړیږي نو دا دواړه ذرې دا چې کوم کمزورې او مضبوط وي د یو بل نه جدا شي او دی بیا په مختلف پیټرن کې یو بل سره یا مختلف ترتیب سره کمبینیشن کوي دا په مختلف بلډ ګروپونه راتلی شي. او دا چې کوم موږ جین ویل یو اے بی او جین مو ویل نو دې موږ سره داسې دا اے جین ګلایکوایسایل ټرانسفیریز انزایم جوړي نو هغه موږ سره ایچ انټیجن کنورټ کوي انټیجن ته او دا بی جین دی موږ سره ګلایکوایسایل ټرانسفیریز جوړي چې هغه موږ سره ایچ انټیجن کنورټ کوي بی انټیجن ته. دا دواړه په سیم لوکس باندې موجود وي او د دې چې کوم پریکرسر دی چې کوم مالیکول باندې اکشن کوي نو هغه ایچ انټیجن دی او دغه ایچ انټیجن په خپل په بل یو جین لوکس باندې موجود دی ایته ایچ لوکس وای. بیا موږ سره ای بی او لوکس چې کوم دی دا په کروموسوم نمبر 9 باندې دی د کې اگزان پکې 7 دی 18 کې بي جینومیک ډي ان اے دا او اگزان 7 پکې ټول لارجست دی او دا سکم ترانس ګلایکوایسایل ټرانسفیریز انزایم باندې تمام سیکوینسز دی نو دا موجود دی په د اگزان 7 باندې. بیا دا چې کوم او والدی نو د الیل انزایمټیک اکټیویټي نه کوي یعنی دنه دا سیکوینسز دی په اگزان 6 کې دا موږ سره در اصل چې کوم فنکشنل سیکوینسز دی یا کوډان دی د میسنجر آر ان اے نه ته اگزان وای نو پای کې په د اگزان 6 کې سی دی هغه ډیلیټ شي دای په ځبانه بیا او الیل موږ سره ایچ انټیجن بل انټیجن ته نشي کنورټ کولی او دا اے او بی چې کوم دی نو موږ سره په 7 نیوکلیوټاید سبسټیټیوشن باندې دا دی چې موږ سره جین پروډکټ امینو اسید فارمیشن کولی شي او کوم انزایم دی جوړی نو ته ګلایکوایسایل ټرانسفیریز وای او د اے والا چې کوم ګلایکوایسایل ټرانسفیریز دی نو ایچ انټیجن کنورټ کوي اے انټیجن ته او د بی والا چې کوم ګلایکوایسایل ټرانسفیریز دی نو ایچ انټیجن کنورټ کوي بی انټیجن ته. نو دا موږ سره هغه ایچ انټیجن دی نو دا چې دلته بی جین موجود وي په بی لوکس باندې نو دا ایچ انټیجن موږ سره په بلډ کې کنورټ کیږي بی انټیجن ته بلډ ګروپ بی به راځي او چې جین لوکس باندې موجود وي اے انټیجن اے جین نو موږ سره دا ایچ انټیجن کنورټ کیږي اے انټیجن ته او دا کس په بلډ ګروپ اے به وي. اوس بیا موږ ویل چې دا دوه قسمه جین ریګولیټ کوي هغه یو ایچ جینو نو ایچ جین هغه موږ سره دا پریکرسر کنورټ کوي دلته کې ایچ انټیجن ته دا ایچ انټیجن دی او دویم چې کوم موږ سره جین دی نو هغه د ای بی او والا نو آی کې دا الیل درې یو آی ای یو آی او یو آی بی نو دا آی ای که موجود وي نو دا آی کس په بیا بلډ ګروپ ای راځي او که آی بی موجود وي نو بلډ ګروپ او آی او موجود وي نو بلډ ګروپ او که آی بی موجود وي نو بلډ ګروپ بی راځي.
ځکه چې دا موږ سره دا آی ای داسې انزایم پیدا کوي چې د هغې په وجه باندې دا اچ انټیجن کنورټ کیږي ای انټیجن ته او هغه انزایم ته ترانسفریز انزایم وایي. او دا بی داسې انزایم پیدا کوي چې هغه موږ سره دا اچ انټیجن کنورټ کوي دلته کې بی انټیجن ته، او دا چې کوم دی نو موږ سره دا او د انزایم نشي پیدا کولی چې د هغې په وجه باندې دا اچ انټیجن کنورټ شي بل انټیجن ته، بلکې د اچ انټیجن په شکل کې پاتې شي. د او لپاره چې کوم دی نو په ا کې کله ډیلیشن وشي نو په ا کې قوانین پوزیشن چینج شي، او دغه ډیلیشن په وجه باندې د او چې کوم الیل دی هغه داسې انزایم پیدا کوي چې هغې کې انزایمټک اکټیویټي پکې نه وي، یعنی هغه موږ سره اچ انټیجن چې کوم دی نو بل انټیجن ته کنورژن نه نشي کولی. نو دراصل دا چې کوم او دغه دی الیل دی نو دی موږ سره جوړ شوی د ا الیل نه، او د ا الیل کې چې کوم دی نو په هغې کې د قوانین سیکوینسز ډیلیشن شوی او د هغې په وجه باندې موږ سره د او الیل فارمیشن شوی دی. دا چې کوم اچ لوکس جین دی چې کوم جین داسې دی چې هغه موږ سره هغه لومبی پریکرسر کنورټ کوي اچ انټیجن ته، هغه اچ انټیجن به بیا کنورټ کیږي ا انټیجن او بی انټیجن ته، نو هغه جین ته اچ لوکس وایي یا اچ لوکس جین ورته ویل کیږي. دی داسې انزایم پیدا کوي چې هغه موږ سره پیوکوسایل ترانسفریز یعنی دا چې کوم پریکرسر وي نو هغې سره پیوکوز مالیکول کمباین کوي، او هغه پیوکوز مالیکول فردر چې کوم دی بیا موږ سره کنورټ کوي دغه اچ انټیجن د ای بی او انټیجن په ذریعه سره ای انټیجن بی انټیجن او یا او انټیجن ته. اوس که یو کس دی هغه کې چې کوم دی نو موږ سره دا اچ انټیجن دا راغلی وي هوموزایګس ریسیسیو، نو هغه کې بیا د اچ انټیجن والا کوم انزایم دی چې هغه پریکرسر کنورټ کوي اچ انټیجن ته، نو د هغې په وجه باندې موږ سره اچ انټیجن به نه جوړیږي، نو موږ دا خبره وکړه چې اچ انټیجن باندې به ایکشن کوي جین ا، او اچ انټیجن باندې به ایکشن کوي جین بی، او هغه اچ انټیجن به کنورټ کوي دا ته انټیجن ا ته یا انټیجن بی ته. نو چونکې دا نشته اچ انټیجن نشته، نو که د یو کس بلډ ګروپ بیا فرض کو د جین لحاظ سره ا وي یا بی وي، نو عموما به د هغه فینوټایپ چې کوم دی کوم قسم ته راځي او به راځي، ځکه چې هغې کې چې کوم دی نو اچ انټیجن نشته، نو د هغې په وجه باندې که جین ا موجود وي یا جین بی موجود وي، نو په هغې کې بیا د هغې موجودګۍ نه علاوه هم چې کوم دی نو ا انټیجن او بی انټیجن فارمیشن به نه کېږي، او داسې سټرکچر ته ویل کېږي بمبی فینوټایپ. دا هغه ای بی ایچ انهیریټنس یعنی اچ جین خبره کوي، نو دا پریکرسر مالیکول دی، او دا اچ جین چې کوم دی نو پیوکوسل ترانسفریز انزایم پیدا کوي، او هغه د پریکرسر مالیکول سره په دې پوینټ باندې دا پیوکوز اٹیچ کوي، نو دا پریکرسر سبسټانس موږ سره کنورټ شو اچ انټیجن ته. بیا دا چې کوم پریکرسر سبسټانس کنورټ شو دلته کې اچ انټیجن ته، نو بیا موږ سره ای بی او جین دی، نو که ای بی او جین کې ای جین وي نو دی به کنورټ کیږي دا اچ انټیجن به کنورټ کیږي ای انټیجن ته، او که آی او جین وي نو بیا به موږ سره دغه اچ انټیجن د اچ انټیجن په شکل کې وي، نو د بلډ ګروپ بیا موږ سره راځي او که فرض کو ای جین بی جین پکې موجود وي نو دا اچ انټیجن به بیا موږ سره کنورټ کیږي بی انټیجن ته، او د بلډ ګروپ راځي بی. دا چې کوم انټي باډیز دي نو زموږ په باډي کې انټي باډیز په بلډ کې دا موجود دي، یو آی جی جی او بل آی جی ایم، لکه دا موږ وایي انټي باډي ا موجوده ده په بلډ ګروپ بی کې، او انټي باډي بی موجوده ده په بلډ ګروپ ا کې، نو دا دراصل آی جی جی او آی جی ایم مالیکول دي چې هغه موږ سره په بلډ سیرم کې یا بلډ پلازما کې موجود دي. دا هیمولیسس پروسس کوي چې کله موږ سره د دې کوم کرسپانډینګ انټیجن راشي، یعنی یو کس چې د هغه بلډ ګروپ ا دی او هغه وینه ورکړه بلډ ګروپ بی ته، نو بلډ ګروپ ا والا سره انټیجن ا دی او بلډ ګروپ بی والا سره کرسپانډینګ انټي باډي ا دی، نو د دې منځ کې به چې کوم دی نو هیمولیټک اکټیویټي به وشي. نو د بلډ ټرانسفیوژن دپاره د ریاکشن دپاره چې کوم دی نو موږ سره د دې کمپیټیبلیټي چې کوم دی نو ډېر ضروري ده چې کله موږ بلډ ټرانسفیوز کوو د یو باډي نه بل باډي ته، او کمپیټیبلیټي بس اسانه خبره دا ده چې کوم کس بلډ ډونیټ کوي د هغه موږ انټیجن ته ګورو، او چې کوم کس ته موږ بلډ خیجو د ریسیپینټ د هغه موږ انټي باډي ته ګورو، چې دا دواړه یو شانتې نه راځي، نو بس بیا خبره چې کوم دی بلډ ټرانسفیوژن صحیح دی. دا موږ سره دا بلډ ګروپ ا والا دی، نو د سره انټیجن ا دی خو انټي باډي ورسره بی دی، او د جینوټایپ چې کوم دی نو هغه موږ سره ا یا ا او دی،
دا بلډ ګروپ بی دی نو د سره انټیجن بی دی انټي باډي سره ا دی او د جینوټایپ بی بی یا بی او دی د ا بی د سره انټیجن ا بی دواړه دي نو د دې کې نن انټي باډي دا او جینوټایپ ا او بی دواړه دي د بلډ ګروپ او د سره جینوټایپ انټیجن نشته او انټي باډي سره دواړه انټي ا او انټي بی دواړه سره دي او د بلډ ګروپ یا جینوټایپ او دی RH فیکټر RH فیکټر د جنټیک انفارمیشن راځي د پیرنټس نه آسپرینګ ته چې څنګه د ای بی او بلډ ګروپ ټایپ الیل دا شان د دیم الیل لی خو د الیل دو دي یو ته RH پازیټیو وي بل ته RH نیگیټیو وي که یو مدر نیگیټیو ده او فادر یې پازیټیو دی نو ماشوم به ریزلټ کم قسم ته راځي پازیټیو او که مدر هم نیگیټیو ده او فادر هم نیگیټیو دی نو ماشوم به ریزلټ کم قسم ته راځي نیگیټیو نو دې لپاره سمپل در اصل فارمولا دا ده چې موږ سره دواړه الیلې پازیټیو یو کس کې موجود وي نو داغه بلډ ګروپ پازیټیو وي خو که یو کس کې یو الیل پازیټیو دی یو نیگیټیو دی نو داغه موږ سره بلډ ګروپ کوم قسم ته راځي پازیټیو ځکه پازیټیو دا ډومیننٹ دی په نیگیټیو باندې او چې یو کس داغه بلډ الیل دواړه نیگیټیو وي نو داغه موږ پر رزلټ کې کوم دی بلډ ګروپ کوم قسم ته نیگیټیو وي نو د دې هغه سیم طریقه ده چې د هر د دې د پازیټیو بلډ راتل یا د نیگیټیو بلډ راتل لپاره دنه په جسم کې په نقشه کې دوه حصے مقرر دي نو ظاهري به یو کس بلډ ګروپ پازیټیو وي نو داغه به دنه نقشه کې دواړه چې کوم دي نو هغه به پازیټیو وي څنګه دی یا به ظاهري د یو کس بلډ ګروپ پازیټیو وي خو په نقشه کې بدن نه یو پازیټیو وي یو بور سره نیگیټیو وي نو دا پازیټیو نیگیټیو د په جسم کې یو ځای موجود وي خو چې کله د دغه جوړي سپرم یا ایگ جوړي نو په هغه دوران کې دا د یو بل نه چې کم دی نو څه کیږي سپریټ کیږي اوس دې کې موږ سره دا یو فادر دی یا مدر دی نو دا هغه یو پازیټیو دی او سره یو نیگیټیو دی نو دا نیگیټیو او پازیټیو خو ترای پر یو ځای وي چې تر کوم پر دا سپرم یا ایگ فارمیشن نه کوي خو چې کله سپرم یا ایگ فارمیشن کوي دی یو بل نه جدا شي نو دا پازیټیو پرس کو دی نیگیټیو سره یو ځای شو نو په ریزلټ کې دا پازیټیو نیگیټیو رالو نو د بلډ ګروپ په پازیټیو وي اوس کو پرس کو دا نیگیټیو دی نیگیټیو سره میلو شو نو د ریزلټ کې نیگیټیو رالو نو موږ چې نیگیټیو نه دا بلډ ګروپ نیگیټیو وي اوس کو پرس کو دا چې کوم سره پازیټیو دی او د دې نیگیټیو سره میلو شو نو د دې کې په ریزلټ کې موږ سره پازیټیو نیگیټیو نه بلډ ګروپ پازیټیو راځي او کدا نیگیټیو د موږ سره میلو شو دلته کې نو د دې کې موږ سره نیگیټیو په ریزلټ کې چې کوم دی نو بلډ ګروپ په نیگیټیو راشي نو چې پازیټیو دی نه کې RH فیکټر شته او چې نیگیټیو رااله نه پای کې RH فیکټر نشته یعنی د کس کې RH فیکټر شته د کس کې RH فیکټر شته او دیو کې RH فیکټر نشته اوس موږ سره دا چې کوم دی نو در اصل د هر دغه لپاره دوه حصے مقرر وي د کریکټر لپاره نو کدا کس د بلډ ګروپ پازیټیو دی دواړه پازیټیو دي او دا د بلډ ګروپ نیگیټیو دی نو د دواړه حصے به بیا نیگیټیو وي او نو د دې کې ګوره د یو سپرم به پازیټیو راشي یو سپرم به بلم پازیټیو راشي د یو سپرم نیگیټیو بل سپرم نیگیټیو نو اوس کو ګوره دا پازیټیو دی نیگیټیو سره یو ځای شو نو پر ریزلټ کې کم ماشوم جوړیږي نو پازیټیو او نیگیټیو نو د ماشوم بلډ ګروپ په کم قسم ته پازیټیو وي اوس کو دا پازیټیو دی نیگیټیو سره میلو شو نو د دې کې پازیټیو نیگیټیو براشي نو پر ریزلټ کې ماشوم بلډ ګروپ کم قسم ته پازیټیو اوس کو دا موږ پرس کو دا پیرنٹ کې چې کم دی نو موږ سره پیرنٹ یې پازیټیو دی خداغه دن چې کوم د پازیټیو د لپاره ایسه مقرر دي نو هغه د یو بل نه بدل دي یعنی یو ایسه پازیټیو دی یو نیگیټیو دا خداغه بلډ ګروپ پازیټیو دی خدن نقشه کې یو پازیټیو ورسره نیگیټیو دی او د دې کې مدر نیگیټیو شو پرس کو نو د دې کې موږ سره یو سپرم په پازیټیو جوړ شي یو نیگیټیو او د دې کې چې کوم دی نو دواړه یک به نیگیټیو نو دا پازیټیو چې راوځي چې دی نیگیټیو سره نو د دې کې بلډ ګروپ په کم دی کم قسم ته راځي پازیټیو او کپرس کو دا نیگیټیو سره راځي شو نو بلډ ګروپ په موږ سره پر دې کم قسم ته راځي نیگیټیو یعنی چې یو فادر یا مدر پازیټیو وي او یو پکې نیگیټیو وي نو بچو کې چانس دواړه قسم شته چې یو پازیټیو راشي او بل نیگیټیو راشي اوس کو فرض کو دواړه پازیټیو وي نو بیا هم په بچو کې چې کوم دي چانسز د پازیټیو او د نیگیټیو د دواړو شته دا غي ریزن دا دی
که فرض کو دا فادر ایم چې کوم دی نو دی پازیټیو دی خو د دوه یو یې پازیټیو دی یو یې نیګیټیو ده یو یې پازیټیو یو نیګیټیو ده نو د دې کې به یو سپرم د پازیټیو جوړ شي یو بل نیګیټیو د دې کې به یو سپرم د پازیټیو د نیګیټیو نو که دا پازیټیو سره یو ځای شو نو پازیټیو بلډ ګروپ پیدا شي او که دا پازیټیو نیګیټیو سره یو ځای شو نو به پازیټیو بلډ ګروپ راشي خو که دا نیګیټیو سره میلو شو نو بیا موږ سره نیګیټیو نو د دې بچو کې دواړه قسمه یعنی یو پلار پازیټیو او مور پازیټیو خو د دې بچو کې چانسز کې چې کم دی نو پازیټیو نیګیټیو دواړه چانسز شته چې پازیټیو بچي هم راتلی شي او نیګیټیو هم راتلی شي بیا موږ سره لکه دا ای بی بلډ ګروپ دی دا ای او دی نو دا ایلن او مونیکا د دې بچي چې کوم دی ریک دی نو که دا ای دی اس او سره کمباین شو یا دا بی چې کوم دی نو دی او سره کمباین شو نو بچي به یو ای راشي او بل به بی راشي دلته کې دا موږ سره دواړه الیل یا جین ښودلي دي نو دا د ای بی او والا ای بی ښودلي او ورسره او ای او ښودلی دی او د خو ورسره د اچ جین والا اچ اچ او اچ اچ هایبرډ ښودلی دی نو که دا اچ د اچ سره کمباین شو نو پردل کې دلته کې به کیپټل اچ به راشي او که دا سمال اچ سره کمباین شو نو موږ سره پردل کې به سمال اچ به راشي نو که کیپټل اچ رالو نو د دې کس په بلډ ګروپ په موږ سره یا ای وي یا به د دې کس بلډ ګروپ په بی وي خو که فرض کو سمال اچ رالو نو د سمال اچ په وجه باندې به موږ سره اچ انټیجن نه جوړیږي د پریکرسر نه او چې اچ انټیجن نشته نو که تا سره جینوټایپ کې ای وي یا بی وي خو موږ سره اچ انټیجن نشته نو د هغې په وجه باندې اچ انټیجن به نه کنورټ کیږي چې هغه نشته اچ انټیجن نو د هغې کنورژن نشي کېدی د جینوټایپ په ذریعې سره که ای دی او که بی دی انټیجن ای ته او انټیجن بی ته نو د ده به بلډ ګروپ په در اصل موږ سره کوم قسم ته وي او به وي یعنی د ده به جنیټک میک اپ هغه د ای او بی او وي او اصل بلډ ګروپ پینوټایپ کې به کوم قسم ته وي او به وي ځکه د سره چې کوم دی نو اچ جین نشته چې هغه موږ سره پریکرسر کنورټ کې اچ انټیجن ته نو د هغه اچ انټیجن چې نه وي نو موږ سره ای جین او بی جین هغه موږ سره انټیجن ای او انټیجن بی فارمیشن نشي کولی دغه پروسس چې ای کې موږ سره یو جین د بل جین چې کوم پروسس دی یا د ای فینوټایپ دی هغه سټاپ کی نو دې ته وایي کې از نون ایز اپیسټاسس یعنی سیریز کې یو چې کوم پروسس کیږي او ای کې یو جین چې کوم دی میسنګ وي یا یو جین هغه موږ سره ریسیسیو راغلی وي نو دا غي بیا موږ سره فنکشن دا بل جین نه کیږي دا ته وایي کې اپیسټاسس یعنی دا چې کوم دی دا اچ جین دی نو دا اچ جین کدا موږ سره سمال اچ راغلی وي نو دا پریکرسر به بیا موږ سره دلته کې اچ انټیجن ته نشي کنورټ کېدی او چې کله موږ سره د سمال اچ په وجه باندې دا پریکرسر اچ انټیجن ته کنورژن نه کیږي نو کدل د موږ سره الیل ای دی کدل د موږ سره الیل بی دی یا جین ای جین بی دی نو موږ سره دلته کې انټیجن ای او انټیجن بی فارمیشن نه کیږي ځکه چې موږ سره اچ انټیجن نشته او دا د دې اچ جین د ریسیسیو فارم دراتلو د وجنه نو په دې وجه باندې دې ته ویل کېږي چې د اچ جین د موږ سره د ای بی او جین چې کوم فنکشن دی هغه سټاپ کو نو داسې قسمه پراسته کې نو نه د اپیسټاسس اوس دا موږ سره هغه پریکرسر مالیکول دی دا اچ جین دی نو اچ جین موږ سره دی کې دا پیوکوز مالیکول اډ کو د پریکرسر سره او دا کنورټ کو اچ انټیجن ته اوس کو پرس کو دا اچ جین موږ سره د سمال اچ په شکل کې راغلی نو بیا به دا پیوکوز اٹیچمنٹ نشي کولی نو دا پریکرسر به موږ سره اچ انټیجن ته کنورژن نشي کولی نو چې موږ سره دا اچ انټیجن فارمیشن نشته نو موږ سره که ای بی او کې بی جین وي او که ای جین وي خو چې اچ جین سره نه وي اچ انټیجن نه وي نو د هغې په وجه باندې نه به بی انټیجن جوړیږي او نه به ای انټیجن جوړیږي او دې پروسس ته بیا وایي کې از نون ایز اپیسټاسس نو دا ټو سټپ پروسس چې پای کې دا پریکرسر کنورټ کول اچ انټیجن ته او اچ انټیجن بیا کنورټ کول ای ته یا اچ انټیجن په شکل کې پاتې کېدل یا بی انټیجن ته د ای بی او الیل په ذریعې سره نو د دې جین په وجه باندې دا پروسس سټاپ کېدل د دې ای بی او جین پروسس یا فنکشن نو دې ته ویل کې از نون ایز اپیسټاسس اف بلډ ګروپ نو د دې کس په جین به چې کوم دی نو د ای وي یا جین به د بی وي خو د که پینوټایپ وګورئ نو بلډ ګروپ په کوم قسم ته او وي
ځکه چې دکې دا چې کوم اچ دی نو هغه د کیپیټل په ځای باندې ریسیسیو راغلی دی نو دکې انټیجن اچ فارمیشن نه دی شوی. دا موږ سره یو مدر ده چې دا بلډ ګروپ A دی او دا یو فادر دی چې دا بلډ ګروپ AB دی، خو دا هغه چې کوم ماشوم دی نو هغه بلډ ګروپ کوم قسم ته راغلی او راغلی دا له چا د وجې نه دا موږ سره د دې اچ انټیجن چې کله دا موږ سره په فارمیشن نه کیږي چې کله اچ جین پکې راشي ریسیسیو پام کې داغه په وجه باندې. نو دا چې کوم دی د ماشوم سټرکچر دی نو د ماشوم ته چې کوم دی د پلیسنټا په ذریعه سره مختلف خوراکونه دا چې کوم دی راځي د مدر د باډي نه د ماشوم باډي ته د امبلیکل کارډ په ذریعه سره. دې کې د ماشوم او د مدر باډي ترمنځ د بیریر لګېدلې دی، نو د دې بیریر دلته کې د مدر د بلډ نه مختلف اکسیجن او تمام سیزونه ډیفیوژن په ذریعه سره د ماشوم بلډ ته راځي او د ماشوم د بلډ نه چې کوم دی د مدر بلډ ته ځي مختلف غندونه، خو دې کې چې کوم دی نو دا وینه یو بل سره مکس کیږي نه، یعنی دې کې مکسینګ اف بلډ چې کوم دی نو بالکل نه کیږي. دا پازیټیو او نیگیټیو دا موږ سره په پریګننسي کې ډېر غټ اهمیت لري. دا پازیټیو بلډ چې کوم دی نو موږ نیگیټیو بلډ ته نشو ورکولی او نیگیټیو بلډ چې کوم دی نو موږ پازیټیو بلډ ته ورکولی شو. نو که نیگیټیو بلډ پازیټیو بلډ ته لاړ شي څه پروا نشته، خو که پازیټیو بلډ نیگیټیو بلډ باډي ته لاړ شي نو هغې نقصان پیلاویږي، هغې کې انټي باډیز پیدا کیږي په نیگیټیو بلډ باډي کې. اوس دا یو مدر ته د دې بلډ ګروپ نیگیټیو دی او د دې چې کوم ماشوم شروع شوی دی په فرست پریګننسي کې نو هغه پازیټیو بلډ ګروپ دی. نو د مدر او د پیټس بلډ ایکسچینج نه کیږي، یعنی په پلیسنټا کې د دې بلډ یو بل سره نه مکس کیږي، خو چې کله ماشوم پیدا کیږي یا د ماشوم مسکیریج شو ابورشن وشو یا په پلیسنټا کې انجری رااله نو د ماشوم دا بلډ چې کوم دی نو دا د مدر باډي ته لړ شي. د ماشوم بلډ پازیټیو دی، د مور بلډ نیگیټیو دی. د ماشوم دا چې کوم پازیټیو بلډ دی نو د دې په وجه باندې د مور جسم کې چې کوم دی نو داسې مالیکول پیدا شي چې ته انټي باډیز وایي. نو د دغه انټي باډیز په وجه باندې د وخت سره د فرست پریګننسي نه بعد چې هغه نارمل پریګننسي هم کیدی شي او نارمل برت هم کیدی شي، د هغې نه بعد دغه انټي باډیز د مور په جسم کې سیوا کیږي په تعداد کې، او بیا چې کله سیکنډ پریګننسي د مدر شروع شي نو په سیکنډ پریګننسي کې دا خو الریډي سنسټایز ده، یعنی د دې جسم کې د لومبی ماشوم نه چې کوم وینه راغلی وه د هغې خلاف چې کوم انټي باډیز پیدا شوي هغه د دې جسم کې دننه موجود دي، بلډ کې موجود دي، او د دې مدر نه چې کله د دې د سیکنډ ماشوم ته د دې دا بلډ لاړ شي نو هغه انټي باډیز هغه ماشوم ضایع کی او دې پروسس ته کیږي اریتروبلاستوسس هیمولایسس. نو چې داسې مدر وي چې هغه RH نیگیټیو وي نو هغې د کوم دی نو د لومړی پریګننسي نه بعد چې کوم دی پکار دا دی چې هغه یو انجکشن وکړي چې ته یې کېږي RHOD امیون ګلوبولین. نو د دې په ذریعې سره د هغې د چې کوم باډي کې د لومبی ماشوم چې کوم پازیټیو واله دی او د هغه نه کوم بلډ سیل راغلي او د هغې جسم کې سنسټایزډ انټي باډیز پیدا شوي دي نو هغه انټي باډیز به ختم شي، نو د هغې سیکنډ چې کوم بیا پریګننسي ده نو هغه په نارمل کنډیشن کې وشي. نو چې داسې کنډیشن وي چې یعنی دا دی هسبنډ وایف دی او د وایف نیگیټیو بلډ دی او د هسبنډ پازیټیو دی نو دې کې بیا چانس دا دی چې ماشوم یې پازیټیو راشي. نو داسې قسم مدر ته چې کوم دی احتیاط پکار دی چې د هغې ماشوم هغه موږ سره پریګننسي کې ضایع نشي، نو هغې ته دا RH0 انجکشن چې کوم دی پکار دی چې دا ولګوي، ځکه چې دغه ماشوم د باډي نه چې کوم بلډ د مدر باډي ته راشي نو هغې کې کوم دی د ماشوم د ضایع کېدو چانسز دی. نو دا داسې مدر چې د هغې نیگیټیو بلډ وي او د هغې د هسبنډ پازیټیو بلډ وي نو د هر پریګننسي نه بعد چې کوم دی نو هغې ته RHOD والا انجکشن کول پکار دی چې د هغې نیکسټ کوم بیبي کېږي چې د هغه اریتروبلاستوسس یا د هغه ضایع کېدل ونه شي او هغه محفوظ شي. دا چې کوم ABO بلډ ګروپ سیسټم دی
نو دا موږ سره انتهایی اهمیت لري د هیومن بلډ ترانسفیوژن لپاره، یعنی یو کس چې هغه خپل بلډ بل ته چې کوم دی ډونیټ کول غواړي. نو دا ای بی او بلډ ګروپ سیستم یوازې په هیومن کې نه بلکې په نور انیملز کې هم دی، کې روډنټس دي، ایپیز دي، چمپینزي دي، بونوبوس دي، ګوریلاز دي، کې هم دا موجود دی. په 1668 کې انګلیش فزیشن ویلیام هاروی چې کوم دی نو بلډ سرکولیشن ډسکور کړو. په 1665 کې لومبه بلډ ترانسفیوژن شو په انګلند کې. ریچارډ لاور چې کوم دی یو فزیشن و، هغه د خپل ډاګز یعنی د سپي د زنده ساتلو لپاره هغه ته د نورو سپونه چې کوم دی نو بلډ ترانسمیټ کوله یا ترانسفیوژن به ورته کولو. دا بلډ ترانسفیوژن چې کوم دی نو په 90 نه 120 منټ کې کول پکار دی، او چې کله دی کې هیموریجیک افیکټ پیدا شي یعنی څه نقصان وغیره پکې سیویر کم دا وي، هیموریج افیکټ وي، زیات بلیډینګ کیږي، نو هغه بیا موږ سره 5 نه والا 10 منټس کې کول پکار دی. دا پلیټلیټس چې کوم ترانسفیوژن دی نو هغه موږ سره 30 نه والا 60 منټس پر یونټ پکار دی. اوس دا ټایپس اف بلډ ترانسفیوژن موږ هو عام طور باندې چې را وینه ا بلډ ا تور کوي، بی بلډ بی تور کوي، یا دا چې کوم بلډ ترانسفیوژن موږ مختلف ټایپس وایو. خدا غون په غونډه وینه چې کم دی نو د یو کس نه واخلي بل کس ته غون په غونډه وینه نه خېږي. دا وینه پیسو کې تقسیموي او د هغې په حساب سره د وینې د ترانسفیوژن څلور قسمه دي. یعنی یو کس ته د هغه بلډ ګروپ ا دی او هغه بل داسې کس ته وینه ورکول غواړي چې د هغه بلډ ګروپ ا دی، نو دا چې کم کس نه وینه اخیستې نو د ده دا وینه غونډه په غونډه هغه بل کس ته چې کوم ریسیپینټ دی هغه ته نه چاړوئ، یا به د د وینې ریډ بلډ سیلز ورته چاړوئ، یا به د د وینې نه پلیټلیټس ورته چاړوئ، یا د د وینې نه پلازما، یا د د وینې نه ورته وایټ بلډ سیلز. اوس د دا چې کوم وینه دا چې چانهوالي دا ډونر دی نو دا په سنټریفیوج کې واچي، او په سنټریفیوج کې د دا وینه چې کوم دی دی کې تینا ریډ بلډ سیلز جدا والی، پلیټلیټس تینا جدا کی، او پلازما تینا جدا کی، او ګرینولیسایډز یعنی وایټ بلډ سیلز تینا جدا کی. او چې کوم دا دی سنټریفیوج دی نو هغه ته ویل کیږي بلډ سیلز سیپریټر. اوس دا چې کوم ریډ بلډ سیلز ترانسفیوژن کم کسانو ته کیږي نو دا هغه کسانو ته کوي چې کوم ته انیمیا وي، یا دا چاته آیرن ډیفیشنسي وي، یا سیویر بلډ لاس تنه کی، یا تلیسیمیا، یا سیکل سیل انیمیا، یا ملیریا. یعنی چې ریډ بلډ سیلز هغه کس ته کوي چې چاته ریډ بلډ سیلز ضرورت وي. بیا دا پلیټلیټس هغه کسانو ته چې کوي چې ترومبوسایټوپینیا وي، یا لیوکیمیا وي، یا سیروسیس وي، یا نور چې کوم مختلف کیموتراپي ده. د پلازما چې کوم دی نو په سیویر بلیډینګ کې چې کوم دی نو دا کیږي، یعنی چاته چې سرجری کوي، یا چاته ټراما وي، یا د چا چایلډ بیرت وي نو په هغه دوران کې چې کوم دی نو د پلازما ترانسفیوژن کوي. اسې چایلډ بیرت کې چې کوم دی نو هاف لیټر وینه چې کوم دی نو هغه بلیډینګ کیږي. بیا ګرینولیسایډز دی نو دا موږ سره سیویر نیوټروپینیا ده چې هغه دوران کې چې کوم دی نو ګرینولیسایډز یا بون میرو کله ترانسپلانټیشن کوي نو وایټ بلډ سیلز چې کوم دی نو بلډ ترانسفیوژن. نو دا بلډ ترانسفیوژن هول بلډ چاته نه ترانسفیوز کوي بلکې د دې بلډ چې کوم دی یو کمپوننټ ترانسپورټ کوي، او د هغې په حساب سره د دې څلور ټایپس، یو ریډ بلډ سیلز والا، یو پلیټلیټس والا، یو پلازما والا، یو ګرینولیسایډز والا. اوس موږ سره دا چې کوم ای بی او ټایپ شو، آر بی سی انټیجن او پلازما انټي باډیز، دا خو الریډي موږ وویل چې ا سره انټیجن ا وي انټي باډي بي وي، بي سره انټیجن بي وي انټي باډي ا وي، ا بي سره انټیجن ا بي وي او انټي باډي سره نه وي، او د او سره انټیجن نه وي او انټي باډي سره ا او بي دواړه. دا موږ چې کوم خبره کوو چې ا ته ا بلډ، بي ته بي بلډ، یا ا ته چې کوم دی نو ا بلډ ترانسفیوز کیدی شي، یا ا چې کوم دی خپل بلډ ا بي ته ورکول شي. دا دراصل موږ د ریډ بلډ سیلز لپاره وایو. نو چې کله ریډ بلډ سیلز ترانسفیوز کیږي نو ا والا ته چې کوم دی نو څوک دغه بلډ ورکول شي ام ا ورته ورکول شي ام او، بي والا ته څوک بلډ ورکول شي ام بي او ام او، او دا شانته ا بي والا ته څوک بلډ ورکول شي ا بي ا بي او او، او د او ته څوک بلډ ورکول شي اونلی او. دا وړومبی چې کوم فارموله ده، یعنی د چې د چا بلډ مونږ ورکوو د هغه به انټیجن ته ګورو، او چې د چا بلډ مونږ څوک چاته بلډ چړاویږي ریسیپینټ هغه به انټي باډي ته ګورو. نو دا د آر بي سي د بلډ ترانسفیوژن لپاره ده.
بیا موږ سره چې کوم دی نو د پلیټلیټس خبره ده نو که A بلډ ګروپ وي نو هغه که هر بلډ ګروپ وي د هغې نه پلیټلیټس اخیستی شي او هغه چې کوم دی نو د A بلډ ګروپ ته ورکولی شي. دا شانتې که هر بلډ ګروپ وي د هغه نه پلیټلیټس اخیستی شي بلډ ګروپ ته ورکولی شي. که هر بلډ ګروپ وي یعنې د پلیټلیټس چې کوم ټرانسفیوژن دی نو هغه د هر بلډ ګروپ نه بل بلډ ګروپ ته کیدی شي. بیا ورپسې چې کوم دی نو د دې FFP یعنې فرش پلازما چې کوم ټرانسفیوژن دی د فرش پلازما ټرانسفیوژن په هغه کنډیشن کې کیږي چې د چا نه بلیډینګ کیږي او بلیډینګ د روکاوېدو لپاره کوي. نو دا چې کوم دی نو د A والا دی نو دته بلډ ټرانسفیوژن د چا نه کیدی شي د A او د B نه د فرش پلازما والا. دا شانتې د چې کوم B والا دته هم د A او B نه دا چې کوم A B دی نو دته A B نه او دا چې کوم O دی نو دته A O B او A B. بل کرایسو پریسیپیټیټ والا نو کرایسو پریسیپیټیټ دا دی چې دی کې پوره پلازما نه اخلي پر فرش پلازما کې هو پوره پلازما راواخلي او د یو باډي نه بل باډي ته چې کوم دی نو ټرانسفیوز کوي او په کرایسو پریسیپیټیټ کې چې کوم دی نو صرف د پلازما یو کمپوننټ دی چې هغه فایبرونوجن ورته ویل کیږي یا ورته کلاټینګ فیکټر ویل کیږي نو هغه رااخلي او هغه د یو باډي نه بل باډي ته ټرانسفیوز کوي. نو په دې کې کنډیشن دا دی چې که A بلډ ګروپ وي نو هغه ته هر یو کس هغه که A بلډ ګروپ ریسیپینټ وي نو هغه ته A B او A B او O ټولو ته خپل کرایسو پریسیپیټیټ یعنې فایبرونوجن چې کوم دی نو ورکولی شي. دا شان B ورته هم څلور واړه چې کوم دی نو دا ټرانسفیوز کولی شي. دا شانتې A B ته هم څلور واړه ټرانسفیوز کولی شي او دا شانتې O ورته هم چې څلور واړه ټرانسفیوز کولی شي. د بلډ ګروپینګ چې کوم دی نو دا موږ سره په پروسس دا په اګلوټینیشن باندې کیږي یعنې دا دی چې کوم پینوټیپک دی دا تېر شوی څومره مو دا جینوټایپ موږ وویل اوس یې موږ پینوټایپ وایو چې موږ ته څنګه پته لګي چې دا موږ سره بلډ ګروپ A دی دا بلډ ګروپ B دی دا بلډ ګروپ AB دی دا بلډ ګروپ O دی نو دا موږ سره د اګلوټینیشن پروسس په ذریعه سره کیږي او اګلوټینیشن دا هغه پروسس دی چې په هغې کې مالیکول یو بل سره کلمس شي راغونډ شي یا ماسز فارمیشن وکړي نو دې ته اګلوټینیشن وایي. او اګلوټینیشن هله کیږي چې کله یو انټیجن دی هغه سره کرسپونډینګ انټي باډي یوځای شي یعنې A انټیجن سره A انټي باډي یوځای کېدل B انټیجن سره B انټي باډي یوځای کېدل RH انټیجن سره RH انټي باډي یوځای کېدل نو په دې په وجه باندې کوم پروسس وشي نو دې ته وایي کې از نون ایز ا اګلوټینیشن پروسس. اوس موږ سره ټایپس اف بلډ کې په دا یو کوډامیننټ جینیټیک هیریټیبل پروسس دی او دې کې کوم پروټین دی نو یو اګلوټیجن A دی بل اګلوټیجن B دی یا انټیجن A ورته بل ته انټیجن B وایي او که فرض کو په یو باډي کې دا دواړه موجود وي هم A موجود وي هم B موجود وي نو هغې ته بیا AB دواړه ورته ویل کېږي او که په یو باډي کې A موجود وي نو هغې ته بلډ ګروپ A وایي او که په یو باډي کې B موجود وي نو هغې ته بیا بلډ ګروپ B ورته ویل کېږي. موږ سره بلډ ګروپس په انیملز کې هم شته په کیټل کې چې کوم بلډ ګروپ دی نو هغه A B C F J L M R S T Z او 11 ګروپس دي پکې. په ګوټس کې چې کوم دی نو دا دی 5 په شیپ کې چې کوم دی نو هغه دی 7 او په هارس کې چې کوم دی نو هغه دی اوور 30 په کیټ کې چې کوم دی نو هغه دی 3 په ډاګ کې چې کوم دی نو هغه دی 8 او په هیومن کې چې کوم دی نو بلډ ګروپ 4 ټایپس دي یعنی A B A B او O. بیا موږ سره چې کوم بلډ ټرانسفیوژن پروسس دی نو سمپل دا O والا د خپل بلډ چې کوم دی نو اوم A ته ورکولی شي اوم چې کوم دی B ته ورکولی شي او اوم A B ته ورکولی شي ځکه O والا سره انټیجن نشته نو چې د ډونري په خپله O نو د هر چاته چې کوم دی نو خپله هغه ټرانسمیټ کولی شي. دا شانتې دا چې کوم دا دی A دی نو دی ورکولی شي A B ته دا B دی نو دی ورکولی شي A B ته نو ګوره B خپل B ته هم ورکولی شي ورسره A B ته A خپل A ته هم ورکولی شي ورسره A B ته. اوس دا چې کوم موږ پروسس وایو نو دا موږ د ریډ بلډ سیل کمپیټیبلټي چارټ والا یعنی موږ د ټرانسفیوژن څلور قسمه ټایپس ویل چې یا به ریډ بلډ سیل خلک ټرانسفیوز کوي یا به چې کوم دی نو پلیټلیټس یا به FFP والا یعنی فرش پلازما والا چې په هغې کې غونډه پلازما د یو باډي نه اخلي بل باډي ته ټرانسمیټ کوي
او یا به چې کوم دی نو کرایسو پریسپیټیټ والا چې پای کې چې کوم دی نو د پلازما یو کمپوننټ چې ته فیکټر ویل کېږي کلاټینګ فیکټر یا فایبرینوجن هغه ترانسمیټ کوي. نو دا پروسس موږ سره سره لپاره دی دا در اصل چې کوم دی نو موږ سره دی د ریډ بلډ سیل لپاره. نو په ریډ بلډ سیل کې چې کوم دی نو او والا د بلډ ډونیټ کولی شي او ما دا ته ایتا یعنی یو خوا او په خپل شو بل خوا A بل خوا B او بل AB. ها بل چې کوم دا دی A دی نو د بلډ ډونیټ کولی شي A ته او بل خوا AB ته. او دا چې کوم B دی نو د بلډ ډونیټ کولی شي نو B په خپل شو ورسره AB شو. او چې کوم AB دی نو د بلډ ډونیټ کولی شي اونلی AB ته. نو ګوره دا چارت ته د پاس نه داسې راتلی شي په دې ښکته سایډ باندې، خو د دې چې کوم دی ریورس نشي کېدی، یعنی که A B خپل بلډ B ته ورکوي دا نشي ورکولی، که دا B خپل بلډ O ته ورکوي نو دا نشي کېدی. خو دا یو خوا موږ سره دا ډونر دی او بل خوا موږ سره دا ریسیپینټ دی. نو په ډونر کې دا او دی نو او سره انټیجن نشته، نو چې انټیجن ورسره نشته نو که دی خپل بلډ A B ته ورکوي، که B ته ورکوي، که A ته ورکوي، که O ته ورکوي، څه پروا نشته. A دی نو د سره انټیجن A دی نو د سره د خپل بلډ صرف A B ته ورکول شي او بل خوا A ته. B دی نو د خپل بلډ B ته او A B ته، او A B دی د خپل بلډ صرف A B ته، ځکه د سره دواړه انټیجن دي. نو که دی هر چاته بلډ ورکوي نو د بلډ ترانسفر ارج فیکټر دا خبره ده چې مونږ نیگیټیو بلډ چې کوم دی نو پازیټیو ته ورکولی شو او نیگیټیو ته هم ورکولی شو، خو پازیټیو بلډ چې کوم دی مونږ نیگیټیو ته نشو ورکولی. نو د دې رولز مطابق چې پازیټیو ته نیگیټیو بلډ ورکولی شي خو نیگیټیو ته پازیټیو بلډ نشي ورکولی، نو د A ته بلډ ورکولی شي M او اوم، نو د دې کې A پازیټیو دی نو A پازیټیو ته A پازیټیو، A نیگیټیو، O پازیټیو، O نیگیټیو. دا شانته د O پازیټیو ته بلډ ورکول شي اوم O پازیټیو او اوم O نیگیټیو. د B پازیټیو ته بلډ ورکول شي B پازیټیو، B نیگیټیو، O پازیټیو، O نیگیټیو. او AB پازیټیو در اصل دا یونیورسل ریسیپینټ دی، ځکه دته تمام A پازیټیو، A نیگیټیو، B پازیټیو، B نیگیټیو، O پازیټیو، O نیگیټیو، AB پازیټیو، AB نیگیټیو ټول دته بلډ ورکول شي. یعنی چې AB پازیټیو والته د بلډ ضرورت وي نو چې څومره کسان دي ټول هغه ته بلډ ډونیټ کولی شي. دا چې کوم A نیگیټیو دی نو دته بلډ A نیگیټیو، O نیگیټیو ورکول شي، یعنی پازیټیو ته نه ختم شو، A پازیټیو، O پازیټیو دته بلډ نشي ورکولی. او ټول نو ریاریسټ چې کوم دا دی چې هغه ته صرف بلډ ډونیټ کولی شي نو هغه O نیگیټیو ته O نیگیټیو بلډ ډونیټ کولی شي، O پازیټیو ماته نشي ورکولی. یعنی O پازیټیو ته O پازیټیو، O نیگیټیو دواړه بلډ ورکولی شي، خو O نیگیټیو ته صرف O نیگیټیو بلډ ورکولی شي، O پازیټیو ماته نشي ورکولی. B نیگیټیو نو B نیگیټیو ته B نیگیټیو، O نیگیټیو، او AB نیگیټیو نو دته AB نیگیټیو، A نیگیټیو، B نیگیټیو او B نیگیټیو. موږ سره اګلوټینیشن دا هغه پروسس دی چې په کې انټي باډي او انټیجن یو بل سره کوم دی کلمپینګ کوي. او دا اګلوټینیشن موږ سره لپاره استعمالو د لیبارټري کې د بلډ معلومات کول چې د کس بلډ پازیټیو دی، نیگیټیو دی، A دی، AB دی، B دی، O دی. اوس دا چې کوم اګلوټینیشن پروسس دی دا د انټیجن او د انټي باډیز یو بل سره انټریکشن دی. نو دا انټیجن موږ سره خو یو په ریډ بلډ سیلز باندې موجود دی چې هغه په تمام هیومن شو دا ریډ بلډ سیلز باندې، خدای نه علاوه دا بیکټیریا باندې موجود دی، د بیکټیریا فلاجیلا باندې انټیجن موجود دی، د بیکټیریا په سیل ممبرین باندې موجود دی، د بیکټیریا سایټوپلازم کې انټیجن موجود دی، بیکټیریا کې K انټیجن دی، A انټیجن دی. دا شانته وایټ بلډ سیلز باندې انټیجن موجود دی، پر ریډ بلډ سیلز باندې انټیجن موجود دی چې څنګه موږ ویل چې A انټیجن دی، B انټیجن دی وغیرہ، یا ورسره RH انټیجن دی. لیټکس پارټیکلز دي پای باندې چې کوم دی انټیجن موجود دی. او انټي باډیز دا هغه چې د انټیجن پر ریاکشن کې کوم مالیکول پیدا شي نو هغه ټول ته انټي باډیز یا ته اګلوټینینز وایي. چې اګلوټینیشن ریاکشن وشي هغه د ریډ بلډ سیلز خلاف وشي نه ته بیا هم اګلوټینیشن وایي.
اوس دا اګلوټینیشن په دې پکچر کې خود دې دلته وګوره دا موږ سره ریډ بلډ سیلز دي او هغه سره انټي باډیز چې کوم دي دا هغه کرسپانډینګ موجود دي د انټیجن نو هغه تمام ریډ بلډ سیلز یو بل سره کلم کړي راوځي کړي دي د دې اګلوټینیشن پروسس وایي او د کو اګلوټینیشن نه شوی یعنی ریډ بلډ سیلز چې کوم دي نو هغه د یو بل نه سیپریټ موجود دي او د کې چې کوم انټي باډیز دي نو هغه کرسپانډینګ نه دي یعنی د A انټیجن واټی کوم کرسپانډینګ انټي باډیز دي نو هغه A انټي باډیز دي د B انټیجن کوم کرسپانډینګ انټي باډیز دي نو هغه B انټیجن دي نو په دې پکچر کې د سیکنډ کې کرسپانډینګ انټي باډیز نه دي موجود په دې وجه باندې دا موږ سره ریډ بلډ سیلز کلم شوي نه دي نو دغه پروسس چې پای کې موږ سره دا کلمپینګ کیږي نو دې ته ویل کېږي از نون ایز The clumping of small particle is aided by the agglutinins او دا agglutinins دراصل څوک دي دا انټيباډیز دي او دا چا سره کلم کیږي نو دا پر ریډ بلډ سیلز باندې کوم انټیجن موجود دي آی سره کلم کیږي دا انټي سیرا دا موږ سره بلډ سیرم دی چې پای کې انټيباډیز موجود دي د سپیسیفیک انټیجن خلاف او دا د سپیسیفیک ډیزیز د هغې د پروټیکشن یا د ټریټمنټ لپاره هم استعمالیږي نو دا یو باټل دی بلو کلر کې چې کوم دی ته انټي سیرا A وایي دا بل باټل دی ته انټي سیرا B وایي دې کې چې کوم دی انټي سیرا D نو په انټي سیرا A کې داسې انټي باډیز موجود دي چې دا به ریاکشن کوي د انټیجن A سره دا به ریاکشن کوي د انټیجن B سره او دا به ریاکشن کوي د RH انټیجن سره یا RH فیکټر سره اوس مونږ چې کله بلډ ټیسټ کوو نو پای کې درې ځایه باندې یو کې انټي سیرا B استعمال شوی بلکې انټي سیرا A او بلکې انټي سیرا D په سلایډ باندې به واچي بیا د یو کس نه په پرکینګ باندې بلډ واخلي او دا چې کوم لومبي سلایډ باندې د هغه چولې دي انټي سیرا نو د هغې سره به یو بلډ ډراپ چې کوم دی ایډ کې یعنی سامپل سره ایډ کې سامپل ایډ کېدو نه بعد به چې کوم دی ریزلټ د سره د راشي یا به پکې کلمپینګ شوي وي یا پکې کلمپینګ نه وي شوي چې داسې کلریشن کې وي نو کلمپینګ پکې نه دی شوی او چې داسې کلریشن کې نو کلمپینګ پکې شوی دی اوس که فرض کو په دې انټیجن A چې انټي سیرا A کې کلمپینګ شوی دی او انټي سیرا D کې کلمپینګ شوی دی نو دې ته بیا ویل کېږي A او پازیټیو د دې D په وجه باندې پازیټیو او د دې A په کلمپینګ په وجه باندې انټیجن A دی پکې نو A پازیټیو دا شانتي چې په دلته کې انټي سیرا A باندې کلمپینګ شوی دی او په دې دوه کې کلمپینګ نه دی شوی نو دلته کې مطلب دا چې RH فیکټر پکې نشته او B انټیجن هم پکې نشته نو دا موږ سره وي A نیگیټیو دلته کې چې په A کې کلمپینګ شوی دی او D کې کلمپینګ شوی دا A پازیټیو شو چې A کې کلمپینګ شوی دی او B او D کې کلمپینګ نه شوی نو A نیگیټیو چې B کې کلمپینګ شوی او D کې کلمپینګ شوی نو B پازیټیو او دلته چې په A کې کلمپینګ نه شوی B کې کلمپینګ شوی دی او D کې نه شوی نو B نیگیټیو چې درې واړو کې کلمپینګ شوی دی نو AB پازیټیو چې دوه کې کلمپینګ شوی په A او B کې او D کې کلمپینګ نه شوی نو AB نیگیټیو او چې دلته کې کلمپینګ په A او B دواړو کې نه شوی او D کې شوی دی نو O پازیټیو او چې درې واړو کې چې کوم دی نو کلمپینګ نه شوی نو دا موږ سره O نیگیټیو نو په دې طریقې سره چې کوم دی نو موږ سره بلډ ګروپ معلومیږي په بلډ ټیسټ سره